الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دزیتا پرون درس را رسیدلو سورة بقره آیات نمبر 275. پرون چې کومه موږ د سود متعلق بحث وکړو چې سود څه ته ویل کیږي، بیا هم دا بحث وکړو چې سود لغت کې څه ته ویل کیږي، اصطلاح کې څه ته وایي، او سود باندې څو دورونه تیر شوي دي، په څو دورونو کې حرام شوی دی. اوس نن د سود متعلق لږ نور احکام بیانو چې دا سود څومره خطرناکه بیماری ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د سود د اویاو نه څه د پاسه زیات دغه چې کوم دي ګناونه د سود، او په دې کې ټول نه کم ګناه ده سړی پکې د مور سره نکاح وکړي. نو د مور سره نکاح نه کیږي، مطلب دا چې د مور سره سړی زنا وکړي. په بل حدیث کې دی چې نبی رسول الله والسلام وایي چې د سود یو روپۍ څوک خوري نو د دې نه چې کومه دی دا د 36 ځله چې سړی په کعبه کې د خپل مور سره زنا وکړي دا سزا چې کومه دی دا کمه ده چې سړی څو کې یو روپۍ سود خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سود ډیر مذمت بیان کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله شب معراج په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورته لاړ نو څه مناظر ولیدل. په یو منظر په هغه کې دا چې نبی علیہ السلام په یو قوم باندې ورتیر شو چې وای کتل نو دی دا ګیړي چې کوم دی دا کوټو بشان غوټي غټي خېټي وي. نو تاسو څه چې لکه صحت روغ او صحت د وجنه غټ خېټي نه غټي خېټي دی وجنه نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې فیهم الحیات، په دې کې چې کوم دی مارانو، په دې خېټو کې دنه مارانو او داسې مارانو چې دا بار نه ښکارېدو دی له به څه کول ټک ورکول. نو تاسو سوچ وکړئ دا به صحیح ګوره. سود هغه بیماری ده چې نور ګناونو باندې سړی مار د بار نه چې کوم نه ټک ورکوي چې او دا سود هغه بیماری ده چې دنه سړی چې نو چې دنه ما تعالی ټک درکوي نو زړه دې چې د دې سره سره چې کومه دی ستا معده هم چې نه پښتورګي ټول ال څه پکې صحیح شامل دومره غټه ګناه ده سود. او کم جراثیم چې سړی په جسم کې دننه دا خطرناک په نسبت دغه چې د صحیح بهاري. نبی له صلوات والسلام فرمایي چې یو څو بیماری داسې چې د په قوم کې ښکارا شي لکه ما من قوم یظهر فيه الربا، نشته داسې یو قوم چې په هغه کې سود شان بیماری ښکارا شو، سود پکې ښکارا شو نو دا خلک بیا قحط صالح سو کې انتظار وکړي په دې باندې الله قحط راولي. ګوره نن چې په موته باندې قحط دی موته تر یو تروړو په 3100 کې ملاویږي. دا هر شی چې په موته باندې ګران دی دا ولي دا ځکه چې موته حکومتي سطح باندې سود کو سود اخلو سودونه خورو د دې وجنه. بیا نبی رسول الله چې ما من قوم نشته یو قوم یظهر فيه الرشا چې په هغه کې رشوت ښکارا شو، رشوت غسل شروع کو نو د دې دغه سي نو په دې باندې الله د روح بیماری راولي دا به مرعوب شي. نن سبا چې تاسو وګورئ ما استاد د غوخه چې په فلسطین کې کټ کیږي غزا کې دا شمان چې وجل کیږي په دې باندې ظلمونه شروع دي. حتی که چې غوخه چې کوم دی دا د کباب شان پراته په دغه کې چې کوم دی د دینه کباب هم خلک نه جوړي نه قصې چې کوم دی ټیکا ټیکا کړو او ما ته دلته سن شویلې دا ولي نه شویلې ځکه ما ته رشوت خور زما استاد کار سره رشوت خوره مونږ چې کوم دی چې سړی غټه عہده باندې په غټه عہده باندې رشوت خوري چې په کچې عہده باندې په کچې عہده باندې رشوت خوري او بیا رشوت چې کوم دی مونږ په رشوت په نوم نه خورو مونږ ته چاو پانی وایو روټي وته وایو د دې سره سره چې کوم مونږ ته وایي چې تعالی می گیفت راوړل تحفه راوړل او زمونږ چې کوم دی دا لري دی او تعالی می روټي نشو کولای او په دې طریقې ونه کوم مونږ سور کو رشوتونه ورکو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې په یو قوم کې زنا او سود دا سوا شون الله عذاب تر قوم سور کې دعوت ورکي. هر هغه قوم چې زنا او سود سوا شون دا سور کوي د الله عذاب ته دعوت ورکي. موږ له نمونه ورکړل ګوره تاسو اوس ما بیګاویل چې مسائل بیانو. زموږ په دنیوي پاکستان کې یو سکیم شروع شوی هغه ته ویل کېده کامیاب نوجوان روزګار سکیم. په دې نوم باندې به تعالی روپۍ درکولې نو پاس ټاپال چې ګل روپۍ به ورکولې تعالی 12% سود غسته یعنی چې تعالی به 1 لک روپۍ درکړې نو تاسو واپس 1,12,000 ورکولې. بیا چې کوم لري کې کمتیا راوسته نو 8% ته راوسته چې 1 لک روپۍ به ورکړې نو 1,08,000 به ورکولې واپس چې 2 لک به ته واغسي نو 2,16,000 به ورکولې چې 3 لک نو 3,24,000 اوس 24,000 روپۍ ته به 3 لک بس یخلي نو دا سود نه دی. سود خو هم دې ته مونږ پرون په دې باندې بحث کړل نو دا تا کامیاب نوجوان روزګار سکیم دی جوړ ک کنه دا نوجوان ته تباہ او برباد کړ دا ته په سود باندې اخته کړه دا څه کړه ته تباہ او برباد. دویمه خبره دا چې زمونږ حکومتي سطح باندې سود کی
لکه مونږ چې کوم دی ایم ای په ورلډ بانک روپۍ اخلو نو ښه په ښکاره سود باندې اخلو هغه مونږ ته وایي چې یار دومره روپۍ به درکوو دومره به راله کې او دا نه پلانکي تاریخ لکه دې راکړل نو دومره به او چې د پلانکۍ نیټې نه سوا شي نو څه به دومره به او دا بیا دلته راوړو مونږ یې اس غم کړو او داسې وخورو ځان له بیا چې کوم دی نه په قوم باندې ولګوو او دلته چې شروع کړو نو بیا به کامیاب نوجوان سکیم پې شروع کړو روزګار سکیم نو دا څه سود دی. درېیمه خبره دا ده درېیمه مسله تاسو ته ما ویلو چې په بانک کې اکاونټ جوړین په بانک کې به کم اکاونټ جوړین په بانک کې درې قسمه اکاونټ جوړیږي یو بانک اکاونټ دی سیوینګ اکاونټ یو دی دغه کرنٹ اکاونټ یو دی ډیفالت اکاونټ سیوینګ اکاونټ دی ته ویل کېږي چې ته په بانک کې انویسټمنټ وکړې د خپل روپۍ په دې بانک کې کېږدي 1 لک روپۍ دې کېښودې نو یو کال کې به را تعالی به دې به چې کوم دی شرحه درکوي شرحه چې کومه دی مونږ په دې باندې تحقیق وکړو په خپل بانک ته لاړو نن همدارس بانک ته ورغلی وم په بانک کې اکاونټونو مونږ معلومات وکړه سر ارسه تفصیل سره نو په دې کې چې کوم دی سیوینګ اکاونټ کې په 1 لک پسې چې کوم دی تعالی 18% دا چې کوم دی دغه درکوي دا یو بی ایل بانک درکوي میزان بانک چې کوم دی تعالی 16% یا 17% درکوي د دې سره سره چې کوم دی الحبیب بانک دا هم تعالی 18% درکوي او حبیب بانک چې کوم دی تعالی 19% درکوي او نېشنل بانک چې کوم دی تعالی 22% درکوي یعنی مطلب دا چې تعالی په 1 لک کې 22000 روپۍ درکوي نو ولې دا تعالی چې 22000 1 لک روپۍ پکې کېږي او دا تعالی 22000 روپۍ په کال کې دې پسې درکوي نو ولې دا په کم څه کې نه تعالی درکوي د څنګه چل کې نو دې شي کې چې بل کس چې کوم دی د بانک د قرض اخلي نو هغه ته وایي چې یاره ته مال په 1 لک پسې دومره روپۍ راکړې دغه نه یو په 2 چندو اخلي نو هغه نه چې یو په 2 چندو اخلي نو هغه روپۍ چې کوم دی بیا راوړي او تعلم تی درکوي ځان هم تی واخلي یو طریقه دا شو یو اکاونټ شو دویم اکاونټ چې کوم دی هغه ته ویل کېږي کرنٹ اکاونټ کې بیا 3 اکاونټونه جوړیږي یو ته ویل کېږي ریمیټډ اکاونټ یو ته ویل کېږي انټرنیشنل اکاونټ یو ساده کرنٹ اکاونټ دی ریمیټډ اکاونټ هغه ته ویل کېږي چې کوم نه بار ملک په هغې باندې روپۍ رالېږي یو انټرنیشنل دام چې کوم دی بار ملک دپاره استعمالیږي په دې دواړو اکاونټونو باندې کوم دی ټیکس دی بار ملک نه چې څو کوم روپۍ راولېږي نو هغه چې کوم دی 2% ته کټ کوي دوه خبرې شوې یو دی ډیفالت اکاونټ په بانک کې دا هغه اکاونټ دی چې کوم ایس پی ایس آی اکاونټ یا جیسکیش اکاونټ یا دې ته واړه د بانک متعلق دا خبره شو چې په بانک کې به کم اکاونټ جوړین په بانک کې به اکاونټ جوړه کرنٹ او په کرنٹ اکاونټ کې چې کوم دی به ساده سمپل کرنٹ اکاونټ جوړه نه به ریمیټډ جوړه او نه به کوم دی دغه انټرنیشنل کرنٹ اکاونټ دا دواړه بنه جوړه د بانک متعلق دا خبره شو بانک خو سود کوي په بانک کې چې کوم دی الکه میزان بانک سود کوي کنه کوي او د دې سره یو بی ایل بانک سود کوي کنه کوي نو دې متعلق د علماو دوه رایې دي ځینې علما وایي چې نه دم د سود یو شکل کې اخته دي خو ځینې علما وایي چې نه دیو سود نه کوي او دیو چې کومه دی په دغه باندې د مشارکت باندې روپۍ ورکوي په مضاربت باندې روپۍ ورکوي نو دیو سره چې کوم دی سیوینګ اکاونټ جوړولی شي خو چونکې دا رایه د ځینو علماو ده او په ځینو علماو کې دیوبند ځینو علما دي نور چې کومه دی زموږ د تحقیق مطابق دام چې کوم دی دا کار ټیک نه دی ځکه چې ته 1 لک روپۍ کې د 1 لک روپۍ په تعالی مثال په تور 18000 روپۍ درکوي نو په 1 لک روپۍ چې ته دا په تجارت کې ولګې په مشارکت باندې چاله ورکې په مضاربت ورکې نو 1 لک پسې په یو کال کې 18000 نه دا چې کوم 30-40 هزار روپۍ ګټي نو دا کار چې کوم ټیک نه دی دویمه خبره دا چې دغه اکاونټ څنګه دی د ایس پی سی اکاونټ څنګه دی جی اس کیش اکاونټ څنګه دی نو ایس پی سی او جی اس کیش عام اکاونټ چې کوم دی دا صحیح دی دا چې کوم دی تعالی سہولت درکوي دا استعمالول شي خو د دې نه قرضه غستل چې کوم دی دا ګناه ده دا سود دی قرضه دې ته والی لکه مثال په توګه تاسو وایي دومره قرضه بل درکو ستانه 100 روپۍ نه الو خو چې ته کله قرضه واخلې نو د هغې نه پس چې کوم دی 14% ستانه چې کوم دی روپۍ کټ کوي په دې باندې موږ تحقیق وکړو دا چې کوم دی زموږ د ملګرو سره دا کار شوی دی نو لہذا دغه جی اس کیش او د ایس پی سی نه به قرض اخلي نه او البته لګي را لګي په دې کې څه شی نشته بیا 20 روپۍ ستانه کټ کوي نو جدا خبره ده 315 خبره دا و چې ایڈوانس اغستې شي کنه شي اغستې نو په دې کې مخکې د علماو رایه دا چې ایڈوانس اخلي 15 روپۍ ولې اغستې 3 روپۍ اوس په 40 روپۍ ایڈوانس ورکړي نو په 40 روپۍ بس 12 روپۍ ستانه کټ کوي دا سود دی کنه دی نو علماو رایه ولا نه دا چې لکه دا سود دی اوس چې کومه دی صحیح تحقیق په دې کې دا چې دا سود نه دی تاسو به وایئ چې لکه دا ولې سود نه دی نو ګوره سود دی ته ویل کېږي چې جنسان به جنسین یا جنس په جنس باندې واخلي نو دلته چې کوم دی دا تعالی اجازه درکوي د 40 روپو اجازه درکوي اسې تا ته ووایي چې لکه ساس 40 روپۍ خو زه تا ته وایم چې ته به داسې شی وکړې چې لکه د 40 روپۍ ایډوانس تا راواغسته نو دا چې ته کم ځای ته لاړ شي نو 40 روپۍ تاله یو فرنچایز هم نه درکوي او دا تاسو صرف اجازه ده دې ته څه وایي تشه اجازه وایي د 40 روپو ته خبرې کولی شي دوی سره خپل ریمیټ دی صحیح ده نو دا چې کوم دی دا په سود کې نه راځي دوی چې سان د 12 روپۍ اخلي نو دا ولې اخلي دا ځکه اخلي ګوره
دیو چې کوم د خپل یو نظام چلی خپل یو سیستم چلی نو چې کله یو نظام چلیږي سیستم چلیږي په دې کې دوی سره نوکران دي په دې کې دوی سره دفتري دي په دې کې دوی سره نت استعماليږي کمپیوټر استعماليږي بجلی استعماليږي خوراک خرچه دا هر څه راځي نو دا خرچه ور دي د کم څنګه نه دغه کوي راوباسي نو دا به زما واستانه سکه اخلي نو لہذا ایڈوانس کی تحقیق دار چې ایڈوانس روپۍ اغستل دا چې کوم د سود کې ناراضي ځکه ناراضي چې دا جنسان به جنسین نه ده کته چرته ګوره تعالی چې بانک روپۍ درکې نو 13 اغستې شي از پیسې اکاونټ تعالی روپۍ درکې قرض نو 13 اغستې شي نقدو کې ترایستې شي روپو کې ترایستې شي خورا دغه په اغستې شي سشیس په اغستې شي خرڅول په کول شي دغه چې کوم د جسکیشن د درکې یو پی سم درکې دا ټول اکاونټونه چې کوم دي خو لہذا ایڈوانس ته روپۍ چې کوم دي نو دا چې کوم دي د تعالی صرف اجازه درکې لکه د دومره روپو ته خبرې کول شي کال کول شي صرف تاسو ته اجازه میلاو شي نور چې کوم دي دا روپۍ نه پاسل کی دا صرف اجازه ده او روپۍ نه دي لہذا دا څه کول شي وما خبره په دې آیات کې مسله دا چې ذالک بانهم دا په دې وجه باندې بدیو راو پاسې پرون تاسو ترجمه شو چې قالوا وای بدیو انما البيع بشک بیع سوداګری مثل ربا پشان د سود او د ربا وس کوم ده الکه بیع د سود پشان دو کنه په دې کې سپاره کړي نو په دې باندې صرف ځان پوي کوي سود هر غسیسته لکېږي چې بغیر د مشقت او بغیر د خواري او د سہولت سره کوم نه تاسو روپۍ راشي او روپۍ دا ځان پسې روپۍ راولي ګوره ته چاله 1 لک روپۍ ورکین 1,20,000 به واخلې نو روپو تعالی روپۍ راوستي او دې اصل کې بیع دې ته ویل کېږي چې بیع تعالی روپۍ نه راولي ته 1 لک روپۍ ورکین 1 لک روپو حساب ته چاول والے وړو والے دا چاول او وړ چې کوم نه ته په 1000 روپۍ ترلو واسن په 1100 باندې به خرڅ کی 1200 باندې به خرڅ کی دې ته ویل کېږي بیع دا څه شو بیع شو دویمه خبره ده چې په بیع کې دواړه کسان صحیح راضي الکه زه تاسو ویم چې لکه ما په 1000 روپۍ راوړل په 1200 روپۍ د باندې خرڅوم که اخلي واله کنه لماله او په ربا او په سود کې چې کومه ده دا مسله ده چې لکه تعالی زه 1000 روپۍ در کوم په 1000 په مال 200 روپۍ راکې نو په دې کې دا یو سړی خو راضي دا کم چې اخلي خدا کم چې ورکې تاسو راضي نه نو په دې کې دا غټ فرق دقه ده څلورم خبره ده چې په بیع کې او په ربا کې بیع چې کومه ده دې ته ویل کېږي چې په هغه کې به د غم راضي زیادت هم پکې راضي او کمواله هم پکې راضي کله به دا زیات شي کله به کم شي کله به ګټه کوي کله به نقصان کوي لکه تاسو سوداګران بلدري تجارتيان خلک بزنسمنان څومره چې هغه کله ګټه وکي کله چې کم نه نقصان وکي او سود دې ته ویل کېږي ربا چې په دې کې نقصان د سره شته نه 1 لک می درکړي نو په 1 لک پسې 20000 راکې 1,20,000 به خامخا یي دې کې چې کم نقصان نه راځي نو دا خبره شو او د آیات ترجمه چې کوم تاسو سره پرون شو نو بیا د آیات ترجمه نه کو پرونه درس بیا واوري او نور چې کوم د سود متعلق د چا سوالات نو بیا موږ تاسو وای وما علينا الا البلاء او اخیری خبر دا چې